د درود شریف ډېر فضیلتونه دي، ډېر فضیلتونه دي. په درود شریف ډېر وایي ښه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات. چا چې په ما باندې یو پېره درود شریف ووي الله جل جلاله په ده باندې 10 رحمتونه نازلوي. نسائی کې یو حدیث راغلی دی ان لله ملائکه صیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. د الله تعالی دپاره ملایکې دي چې هغوی ګرځي راګرځي په دې ځمکه کې او رارسوي ما ته د خپل امتي نه سلام. په دې ځمکه باندې ملایکې دي چاپېره ګرځي او غوږ دي لړې شي چې پلانکي د پلانکي زوی تا ته سلام ووي. نسائی کې یو بل حدیث هم راغلی دی من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. چا چې په ما باندې یو ځل درود شریف ووي الله جل جلاله به دی څوکي په ده به 10 کرته رحمت نازل کي، 10 ګناهونه به روان کي، 10 درجې به اوچتې کي. د درود شریف ډېر برکت. دیو جل شاه صاحب وایي وجدنا فيه ما وجدنا. په درود شریف کې چې ما څه وموندل ما په بل څه کې نه دي موندلي. درود کې چې ما څه وموندل ما په بل څه کې نه دي موندلي. زما محترمو که زه ډېر فضیلتونه بیان کړم او تاسو یې نه کوئ نو بیا څه؟ عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي نبي علیه السلام وفرمایل ان اولى الناس بي يوم القیامة اکثرهم علی صلاة. د قیامت په ورځ باندې به ډېر نږدې ما ته هغه بندی چا په ما باندې ډېر درود شریف وایي، ډېر درود شریف را باندې وایي. ترمذي حدیث دی. نو زما محترمو دنیا کې برکت، په مال کې برکت، عزت کې برکت، په ژبه کې برکت، په صحت کې برکت او په آخرت کې طاقت او برکت. دا چې الله پاک ورکوي بنده له د څه د وجې ورکوي؟ د درود شریف د وجې. یو کتاب مې کتنی کې و یو بادشاه ذکر کړی و نوم یې رانه یاد شو. هغه به روزانه د جمعې په ورځ باندې 1000 پېرې درود شریف وي په نبي علیه السلام. 1000 پېرې یو جمعه باندې چې ته مېلمانه وو یا د سکارون په پېره باندې ته کمې راغلی و، کمې ته راغلی و، اوس او ویلی و وی نبي علیه السلام مبارک والا خوب کې راغی چې پلانکې نن دې زه ولې هېر کړی یم. پته ولګي زمونږ اصحاب دا درود شریف نبي علیه السلام ته رسېږي. روایت دی نبي علیه السلام وایي څوک زما د روضې سره خوا کې درود وایي زه یې اورم جواب ورکوم، څوک چې ما له لرې وایي ما ته ملایکې را رسوي. نو د دې وجې نه د درود شریف په ډېر اهتمام کوي. ښه روژه را روانه ده. پرون مې در تلاوت خبره کړې وه د ذکر، نو په خپل ذکر کې یو 1500 پېرې درود شریف را دننه کوي. ښه بس ما خو ته پرون وي نور دنیا موږ ختمه کړه. بس د نن نه به د دنیا کارونه ختم وي، بس ذکر او ذکر او ذکر او ذکر. بس که زمیندار واخري بنوم الله به یادوي درود شریف او ذکر. که دکاندار دکان چلی نو سر ذکر کوي. که په کور کې زنانه جامې جوړوي، که جامې وینځي، کټوای پخوي نوم درود شریف وایي. تاسې بیا د برکاتو نه ځان خبر کړئ چې د درود شریف کوم برکت دی د ده ویلی نه شم، د ده ویلی نه شم. وي څوک چې کټوای پخوي او 10 پېرې پې درود شریف وایي وي د دې برکت او خوږوالي ته بیا وګوري. زما خویندو په کچن کې چې کټوای پخوي 10 پېرې درود شریف وایي شپوي پې ښه الله به پکې دله برکت هم اچوي او خوږوالی به پکې دله هم الله اچوي. واورېدو د دې د وجې نه زمونږ مشران وایي که نه یاره پخوا به خلکو دال پوخ کړو ډېر خوږ به و، اوس چرګ پوخ شوي خوږوالی پکې نه، خوږوالی پکې نه. هغې وجه دا راله چې ذکر ختم شي، درود شریف ختم شي. مشرانو که به سمسی راغسن هم په بسم الله سره و، که کټوای به راغسن هم په بسم الله سره و. اوس داسې بېباکي غونته راله نو بس کټوای د پاسه به موبایل ګوري او درود شریف چېرته دی. نو 10 پېرې درود شریف ځان لازم کوي د کټوای سره. تاسې بیا برکت ته ګورئ، خوږوالي ته یې ګورئ او دغه شانم په ځان باندې ټول لازم کوي چې انشاءالله یو 1500 پېرې به درود شریف مونږ وایو چې د الله د محبوب شفاعت راته الله راکړي، د نبي علیه السلام مبارک شفاعت راته الله راکړي. چې یو خوا رمضان یو بل خوا درود شریف وي بیا ته د خوند او برکت ته وګوره. نو 2 خبرې مې ته حواله کړې، یو په دې رمضان کې به ختمونه کوي ډېر زیات انشاءالله، او یو به درود شریف ډېر وایي ځان سره لیکئ. کارګزارۍ کې به درنه اورم چې تاسو به څومره ویلی انشاءالله. ښه ما ته به وایي اوس الله وایي تاسو